علیکم ډیر ویورز اینڈ سبسکرایبرز، تاسو دا په دې چینل کې خوش آمدید ویم. امید ده چې تاسو بخیر روغ جوړ صحت بمټي کی. نو نن سکیچ اپ باره کې زموږ پس ټوټوریل لې په دې کې موږ زده کړل کوو چې څنګه موږ 2D 3D ډرایینګز جوړولې شو، څنګه چې موږ اټوکیټ کې کار کوو. په دې کې هم دغه شان کار دی، خو دواړه یو بل نه مختلف دي. په هغه کې شارټ کټ کیز چې کوم کمانډز دي هغه ډېر زیات دي، په دې کې لږ دي. په دې کې 15 شپږ کمانډز چې هغه دې زده کړل، نو مطلب پوه شئ چې ما ټول سکیچ اپ زده کوم. ډېر ایزي دی. که تاسو سره مثال په فیسي کې سکیچ اپ د مخکې نه ډاونلوډ وي، نو موږ به پهله د هغه انسټالیشن باندې خبره وکړو. یا به تاسو ګوګل ته لاړ شئ، هلته کې به سکیچ اپ ولیکئ او لیټسټ ورژن به ډاونلوډ کړئ. چې کله یې ډاونلوډ کړئ نو تاسو به بیا خپل فایل ته راشئ، دا سیټ اپ به کلیک کړئ، خپل انسټالیشن به کمپلیټ کړئ، یعنې هغې ته به لوکیشن ورکړئ سیده، یا مطلب هر یو پارټیشن ته انسټالول غواړئ. دغه چې انسټال شي نو تاسو ته به په ډسپلی باندې دا درې آیکنز راشي. صحیح شو؟ لی آوټ دی، سکیچ اپ دی، سټایل بلډرز دی. بیا به څه چل وکړئ، کریک فایل لیک. که مثال تاسو دا کریک فایل هلته کې دا کافي نه کوي، صحیح شو، زه درته ځای ښیم، نو بیا به تاسو سره چې کوم سکیچ اپ دی هغه به څو ورځو پورې کار وکړي، هغې نه پس به بیا کار نه کوي، یعنې فری ټریل تقریبا 17 ډیزه پورې. نو تاسو به څه کوئ، دا دې ځای نه به دا فایل راوالئ کافي، او را به شئ د منځ والا چې کوم سکیچ اپ دی، لی آوټ والا نه، یو سټایل بلډرز دی، یو لی آوټ دی. نو سکیچ اپ چې کوم فروټ 2021 لیږلی، په دې به تاسو رایټ کلیک وکړئ ماوس باندې، دلته اوپن فایل لوکیشن، او دغه فایل چې تاسو کوم کاپي کړی دلته کې به پیسټ کړئ. ټیک شو؟ کنټینیو به کوئ. پسې بیا به راشئ واپس کریک فایل ته، بیک په لاړ شئ، سټایل بلډر، دې نه به تاسو سټایل بلډر چې کوم دا فایل دی د به کافي کوئ، واپس به راشئ فایل لوکیشن ته، او دلته کې به پیسټ کړئ، او کافي اینډ ریپلیس، کنټینیو. بیا رالم واپس سکیچ اف، دا فایل به کافي کوم، بیک په راشم، فایل لوکیشن، دلته کې به پیسټ کوم، کافي اینډ ریپلیس، کنټینیو. دا به کټ کوم. ٹھیک شو؟ زموږ دا فایل چې کوم دی دا الریډي ما مخکې پیسټ کړو، دې وجې نه ما ته څه آپشن راغلی، خو خیر. نو بیا به موږ داسې وکړو چې دا پروګرام چې کوم دی سکیچ اپ دا به رن کړو. ټیک شو؟ دې ځای نه به دا څه کوم، اوپن کوم، پروګرام ما رن کړو. چې پروګرام رن شي نو داسې انټرفیس به راشي. زه به بیا راشم سمپل ده، سمپل باندې به کلیک کوم، او زما سره به سکیچ اف رن وکړي. صحیح ده؟ دا انټرفیس به راشي. نو چې کله ستاسو سره دلته کې وګورئ دا ټولز دي چې کوم دا سمبلز آیکن یې ورکړي. ټیک شو؟ که ستاسو سره مطلب په پیجز باندې په دا چې کله انټرفیس کلاو شي او داسې ټول د سره په دې نه، نو تاسو به څه چل وکړئ، ماوس په دا کارسر به راولئ، دلته کې دا ایرو نشان، او ماوس باندې به رایټ کلیک وکړئ. ګوره دا ټیک مارک چې کوم شوي دي چې دا دلته کې ستاسو سره ضرور ټیک مارک شوي. صحیح ده؟ اوس ګوره که زه د لارج ټول سیټ ټیک ختم کوم، نو زما د لیفټ سایډ ته چې کوم د ټول سیټ و دا دې لاړې. صحیح شو؟ که چېرې ستاسو دا پې نه و نو را به شئ لاس ټول سیټ په دلته کې راولئ، ځکه چې موږ دې نه بیا موږ دا ټولز رالو، په دې به کار کوو. صحیح شو؟ اوس راځو په دې چې کوم موږ سره دا ټولز دي په دې باندې خبره کوو. که موږ وګورو که نه اټوکیټ او سکیچ اپ، په دې کې دواړو کې څه ډفرنس دی؟ نو ډفرنس پکې ډېر زیات دی، ځکه چې په دې کې کمانډ موږ کم استعمالوو، کې زیات دي، د هغې کار لږ هارډ دی، د دې کې کار آسان دی. نو دا زه ډېر خوښوم په نسبت د اټوکیټ، او اټوکیټ هم ډېر بیسټ دی په دې په نسبت باندې. نو په هغې کې چې کله مونږ کمانډ شارټ کټ کې الو، نو په هغې پسې ډایرکټ انټر وو. دا خبر ځان سره نوټ کړئ چې په دې کې کمانډ پسې به انټر نه وهئ، بس تش کیبورډ نه مطلب کمانډ پریس کوئ، او انټر د ضرورت نشته. نه ټول نه مخکې راځو په سلیکټ باندې خبره کوو. سلیکټ ټول چې زموږ سره د سره لپاره استعمالیږي، نو سلیکټ ټول موږ د آبجیکټ سلیکټ کولو لپاره
استعمالو ګورم مچ کله دا کولاو کو دا پروګرام نو داسې ولنې چې کوم دا سره دا چې کوم ګلف ډیسکټاپ باندې راغلی دا صحیح شو دا موږ سره یو ابجیکټ شو مثال کې دلته کې بل ابجیکټ علم دا اریز کوم ډیلیټ کوم زه راځم یو ټراینګل لګي ډرا کوم صحیح شو نو سلیکټ براشم دا به سلیکټ کوم صحیح شو نو په دې باندې یو ابجیکټ سلیکټ کول لپاره سلیکټ اپشن استعمالي صحیح شو بیا راځم اریز ته د اریز څه کار دی د اریز ټول دا کار دی چې موږ یو ابجیکټ څه کولی شو اریز کولی شو په دې باندې موږ ابجیکټ اریز کولی شو صحیح بل زموږ سره دی لاین کمانډ دی لاین کمانډ چې کوم دی لاین ډرا کول لپاره استعمالي نو په دې موږ مزید کار کوو بیا مخکې چې کله موږ افلاین جوړو یا یو پروجیکټ جوړو پای کې ان شاء الله موږ لاین کمانډ یوز کوو صحیح شو نو لاین کله تاسو ډرا کوئ نو په یو ځای باندې مو تاسو ماوس کلیک وکړئ او بل فانټ ته به ویځئ ولته کې بیا کلیک وکړئ نو هغه ځای باندې بس تاسو لاین هغه ځای پورې ډرا شي اسکیپ سره واپس کېږي هغه لاین هغه ځای نه ختمېږي بیا رالمه په دې کې یو بل اپشن دی فری هینډ مطلب دا دی چې کله زه په ماوس باندې بټن څه وکړم پریس ما نیولي هولډ نو که زه څومره مطلب مخکې ځم کوم ځای پورې دا زه د ماوس بوزم صحیح شو نو هغه ځای پورې به دا فری هینډ ماته لاین جوړوي صحیح شو دې ته فری هینډ ویلی شي وګوره بیا راځو زموږ سره بل دی آرک دی آرک سره لپاره کار کوي آرک چې دی مختلفو ځایونو کې بیا زموږ سره مطلب د آرک ضرورت راشي آرک په څنګه ډرا کوو صحیح ده نو په دې کې زموږ سره بیا 2 پوینټ آرک دی 2 پوینټ آرک مطلب دا دی چې دلته تاسو 2 پوینټ ورکړئ یو پوینټ ما ولګو بل پوینټ ما دلته کې ورکړو دلته کې زه ریډیوس هم ورکولی شم او داسې فری هینډ باندې مطلب زه بوتلی شم چې په دې ځای کې دې پورې زما آرک ما ته ډرا کړه نو زه اوس ورکوم 4 فیټ 4 فیټه پورې ما ته یو آرک ډرا کوو صحیح شو دغه شان په دې کې 3 پوینټ دی نو دلته به تاسو 3 پوینټ ورکوئ 1 پوینټ 2 او 3 نو دا به زموږ سره په 3 پوینټ باندې آرک ډرا کوي صحیح شو بل 5 ده نو 5 چې کوم ځای کې ضرورت راشي نو هلته موږ 5 مطلب جوړولی شو دا وګورئ 2 کلیکه به وکړئ او هغه ځای پورې تاسو 5 ډرا کولی شئ په دې شیپس کې چې کوم دی دا خو شو چې اوس شیپس ته راشئ په شیپس کې تاسو سره مختلف شیپس دي په دې کې موږ سره نه چې کوم دی ریکټینګل دی ریکټینګل لپاره موږ شارټ کټ کې آر هم استعمالولی شو کیبورډ سره به تاسو آر پریس کړئ او ریکټینګل کمانډ به اپلای شي تاسو ریکټینګل اپلای کولی بل زموږ سره دی روټیټډ ریکټینګل روټیټډ ریکټینګل چې کوم دی دا مطلب که تاسو په یو ځای باندې کلیک وکړئ نو دا به مطلب تاسو هر سایډ ته روټیټ کولی شئ هغې چې کوم سایډ تاسو روټیټ کړو د هغې مطابق به داسې کېږي ډرا کېږي نو ځکه دې وجې نه دې ته روټیټډ ټراینګل ویلی شي سوري ریکټینګل ورته ویلی شي سرکل چې کوم دی دایره ده دا مختلف ځای کې استعمالیدی شي دې لپاره شارټ کټ چې کوم دی زموږ سره سی پریس کوئ په کیبورډ باندې شارټ کټ کی د سی بل فولیګان دی نو دا زموږ سره شیپس کې دي فولیګان دې نه ډرا کېږي ٹھیک شو اوس راځو پوش کمانډ ته پوش کمانډ به څه کاري پوش کمانډ به دا کاري چې مثال کې مونږ یو ابجیکټ څه کوو بره پوش کول غواړو لکه څنګه چې مونږ په ډوکیټ کې کمانډ استعمالوو پهله به هغه ابجیکټ له باونډري ورکړه بیا به ایکسټروډ کو هغه به بره هایټ ولا ورکړو نو سره به باونډري جوړه شوه دیوال هایټ مطلب سب هم جوړ کو دغه شان بدی کې هم مونږ مثال کې یو ابجیکټ لسور کولی شو بره پوش کولی شو راځي چې دلته کې یو ټراینګل راوالم ریکټینګل صحیح شو زه به راشم پوش کمانډ به اپلای کړم او د دې شارټ کټ کې د فی به پریس کړئ تاسو سره به پوش کمانډ اپلای شي بیا به زه دا چې کوم د ماوس ایرو نشان دی دا به زه راولم دلته کې په دې منځ باندې به زه کلیک وکړم او داسې بره به ډریګ کړم بره مې چې کله ډریګ کو یا پوش کو نو زما سره به یو لاین څه شي جوړ شي دا وګورئ دغه شان دی بیا پوش کمانډ ته رالم
پی سره دا ممبر پوش کوم دا څه کوي یو آبجیکټ پوش کوي ښه بیا زموږ سره د اپسیټ دی اپسیټ څه کار کوي د اپسیټ مطلب دا دی چې مونږه یو مثال کې زما سره دا پولیګان دی زه وایم چې د دې نه زه څه فاصله کې اپسیټ والم نو داسې به وکړم دا کارسر به راولم دلته کې به زه پرې سایډ ایج باندې پرېږدم دلته کې به زه کلیک وکړم بیا به زه دننه انټرنل سایډ ته بوځم زه وایم چې مطلب دی له 8 انچ افسیټ زه ورکوم نو 8 انچ او ما بیا انټر کو دلته کې څه چلو شو 8 انچ افسیټ نه دی نه واغستلی شو یعنې که تاسو مطلب داسې فری هینډ کوئ داسې په کلیک وکړئ صحیح شو دننه سیټ ته به بوځئ چې څومره تاسو افسیټ اخلئ نو افسیټ د دې لپاره استعمالیږي موف کمانډ استعمالیږي یو آبجیکټ دی یو ځای نه د بل ځای وړو ته موف کمانډ استعمالیږي نو بس مثال کې زه وایم چې دا آبجیکټ زه دې نه هغه ځای ته موف کوم دا به موف کېږي که تاسو مثال کې وګورئ که نه تاسو ډایرکټ دا موف کمانډ اپلای کوئ راشئ دلته کې دا موف کوئ دا موف کېږي نه دا شکل به بګاړېږي خرابېږي به صحیح شو اوس که مثال زه دا موف کوم دا موف کېږي که دا موف کوم دا موف کېږي د دې شکل هم بګاړېږي صحیح شو نو ټول نه مخکې به زه اول سلیکټ راځم آبجیکټ به سلیکټ کوم هغې نه پس بیا موف کوم اوس په هم نه کېږي د هغې وجه راته ښیم چې ولې یعنې دا شکل بګاړېږي ولې چې دا مونږ په ګروپ کې نه لګیا ګروپ څه شی دی هر یو آبجیکټ کله مونږ ګروپ کې نو هغه په ایزي طریقه باندې موف کېږي په هغې به انشاءالله خبره کوم او دا ډېره ضروري خبره ده به انشاءالله چې کله مخکې مونږ په پروجیکټ باندې کار شروع کړو په هغې به تاسو په تفصیل باندې پوه شئ صحیح شو نو موف کمانډ دغه وپېژنئ سره لپاره یوز کېږي چې تاسو یو آبجیکټ د یو ځای نه بل ځای ته وړو دپاره استعمالیږي مثال کې تاسو کافي وباسئ د دې سره به تاسو شفټ بټن کنټرول بټن نیسئ د هغې نه به تاسو ته یو کافي درکولی شي صحیح شو ګوره ملټي کافي نه دي ایستی شي کنټرول ورسره وهئ او بیا سایډ ته وړئ ولته کې کلیک وهئ نو تاسو ته به کافي وباسي صحیح شو موف کمانډ نه پس چې بل زموږ سره دی روټیټ کمانډ دی د یو آبجیکټ روټیټ کولو لپاره روټیټ کمانډ استعمالیږي نو را به شئ په آبجیکټ به دا کلیک وکړئ او دا تاسو کوم سیټ ته مطلب روټیټ کوئ اول به دله ډایرکشن ورکړئ چې هغه سټیټ مطلب ما دلته کې ورکو 180 سټیټ چې کوم لاین که نه دا اوس ګورئ کوم سیټ ته روټیټ کول غواړم هغه سیټ ته به دا روټیټ شي اوس مثال کې زه چې دا آبجیکټ زه روټیټ کول غواړم اول به سلیکټ کړئ ځان ته د آبجیکټ بیا به راشئ روټیټ ته په دې به کلیک کړئ یو سایډ ته به کلیک کړئ بیا به تاو کړئ دا د روټیشن دپاره استعمالیږي بیا راځو بل زموږ سره دی سکیل کمانډ د څه دپاره استعمالیږي زه غواړم چې یعنې دا آبجیکټ سره دله زه یو سکیل ورکړم یعنې ریسایز یې کړم کم یې کړم یا انکریز ډیکریز یې کړم دغې لپاره ښه نو که تاسو وګورئ زه یو آبجیکټ سلیکټ کوم دا آبجیکټ صحیح ده او دا زه څه کوم ریسایز کوم نو سکیل ته به راشم سکیل کمانډ مې د دې سایز زه وړو کولی شم کمولی شم مختلف سایز له ورکولی شي صحیح شو مثال کې زه بل آبجیکټ الم ما دلته کې یو ریکټینګل واغوستو صحیح شو زه راځم دا خوش کوم بره سایډ ته صحیح شو دا زه وایم چې دا سایز وله زه وړوکی کړم یا غټ کړم دا به سلیکټ کړم دې سره سایز څه کېږي انکریز کېږي یا ډیکریز کېږي ګورئ که چېرې مثال دا آبجیکټ نه دی دا ما دله ما ګروپ نه دی ورکړی یعنې ګروپ کړی مې نه دی که مثال کې زه دلته کې یو آبجیکټ کې ریکټینګل والم ټیک شو ریکټینګل ما ډرا کوم ٹھیک شو او زه بیا راشم سلیکټ مې والو بیا په دې ماوس مې راوستو دې په مز مې کلیک کوم صحیح شو رایټ کلیک ما وو زه به دلته کې په دې باندې سوري ډبل کلیک وهم په دې سنټر باندې ډبل کلیک مې کو بیا مې رایټ اپشن ووالو بیا رال میک ا ګروپ مې کو دا یو ګروپ شو نو په دې کې ګورم مین خبره ده چې کله مونږ کار کوو ټوټل به مونږ زیات تر کار په ګروپ کې کوو هغې کې مونږ ته بیا مسله نه راځي انشاءالله نو په دې زه ډبل کلیک کوم دا ګروپ ما سره اوپن شو بیا رالم پوش کمانډ مې اپلای کو دا مې بره کو صحیح شو اوس رالم سایډ ته مې کلیک کو د دې نه زه ووتم دا زه اوس موف کوم نو ګورئ دا موف کېږي شکل نه بګړوي صحیح شو اوس زه دا ریسایز کولی یم چې هم رابه شم سکیل ته سکیل مې ووالو دا په اسانه باندې څه کېږي د دې هغه سایز انکریز کېږي او ډیکریز کېږي صحیح شو او دلته که زه اوس رالم په دې آبجیکټ باندې زه کلیک وهم د دې سایز زه انکریز کوم ډیکریز کوم دا به
د پاسه چې کوم سرفیس ایریا ده هغه به انکریز کیږي او ډیکریز کیږي لري شکل بګړاوي نو تاسو ځکه وایم چې هر یو کله تاسو یو ابجیکټ جوړوي نو هغه څه کوي ګروپ کوي چې کله ګروپ شي نو هغه وا سایز چې کوم دی نو بګړاوي بیا راځو ټیف کمانډ دی ټیف کمانډ سره کار کوي ټیف کمانډ چې دی دا زموږ سره ډیسټنس هم شو کوي مثال کې زم چې د دې نه دې ورسوم ډیسټنس دی نو ور 17 فیټ دا موږ سره یو ډیسټنس هم شو کوي بل زموږ سره دا چې کوم ګایډ لاین دی هغه ورزوم چې د دې ماته یو ګایډ لاین په دې باندې جوړ کړم په دې ډبل کلیک وکم په دې کارنر دی لاین باندې نو واسره دا وګوره یو ګایډ لاین جوړ کو دا سي دا زموږ ډیر استعماليږي چې کله موږ فلان جوړو یا مطلب دا یو لاین اپسټالو نو د دې په ډیر زیات یوز دی ټیف کمانډ سي دا ډیر زیات استعماليږي ها ټیف کمانډ مزدا کو دا غي نه پس راځو ټیکسټ نو ټیکسټ کمانډ سره بار یوز کی یا ټیکسټ ټول سره بار استعمالي دا سی ورا شو زویم چې مثال کې زموږ سره یو کیوب یو سلندر دی دې شو نو دې تمونګه ډایمنشن د دې ډایم لیکلی شو مثال کې زویم چې د شی زموږ سره ډای دا 8 انچ زموږ سره دې سره ډایا صحیح شو نو ټیکسټ وته لیکلی شو یا زویم چې مطلب دا زموږ سره یو سره سکوير دی یا ایریا دا او د دې ایریا مو سره دا 455 SFT صحیح شو ټیکسټ کمانډ د دې لپاره استعمالي بل زموږ سره د پن بکټ چې دی ها دا خبره مې راغله ټي ټیپ میجرمنټ لپاره زموږ سره صحیح استعمالي ټي کمانډ یوز کیږي کیبورډ نمبر سمپل تاسو ټي پریس کړئ او ټیپ کمانډ با افلای شي دا شان د سکیل لپاره چې کله موږ یو شیپ سایز انکریز کو یا ډیکریز کو دا غیر لپاره به اس کمانډ استعمالي صحیح نه اس په سمپل پریس کړئ تاسو به اس سکیل کمانډ افلای شي ها اوس راځو پینټ چې کوم ټولز دی دا راوالو د سره مطلب د یو ابجیکټ لمو کلر ورکولې شو صحیح ده نو دلته کله تاسو کله دا پینټ بکټ کولاو کې یا تاسو سمپل بی پریس کړئ د کیبورډ نه تاسو سره به دا ټولز اپلای شي تاسو براشي دلته کې به په دې رائټ سایډ باندې دا پیجون کولاو شي صحیح شو دلته کې تاسو کلر ورکړئ یعنی دې کې مختلف دغه دي اسفالټ اینڈ کنکریټ کلرز وغیرہ وغیرہ ان شاء الله به مخکې مزید خبره کوم راځي چې کله شروع کوم د دې ما یو کلر راوستو په دې ځای اپلای کوم ورې مختلف کلرونه دي تاسو کلرونه ورکولای شئ صحیح شو دا مزده کو راځو اربټ کمانډ دی اربټ کمانډ سره پر استعمالي اربټ کمانډ دی دا مطلب مونږه چې څومره کار کړی هغه مونږ د هر انګل نه کتلې شو په دې کمانډ باندې په دې ټولز باندې نو را به شو د شارټ کټ کې زموږ سره او دا او به سمپل فریس کو او کمانډ به اپلای شي دا ټول په مدد سره موږ سجل کولای شو یو ابجیکټ هر یو د هر انګل نه موږ لیدلی شو ټیک شو ورای په دې سره راځم کیږي چې کوم په ماوس کې سکرول اپ ډاون دی صحیح شو نو باغې سره تاسو هر یو ابجیکټ نږدې نه کتلی شي او روټیټ کولای هم شي ځان ته صحیح ده نو اربټ کمانډ یوز هم ډېر زیات راځي بل زموږ سره پین کمانډ دی پین کمانډ په مدد سره موږ ابجیکټ لیفت رائټ اپ ډاون وړي راوړی شو صحیح ده د دې شارټ کټ کې زموږ سره ایچ په سمپل پریس کړئ دا کمانډ به اپلای شي بل زموږ سره د زوم کمانډ دی زوم کمانډ څه کار دی دا موږ یو ابجیکټ زوم کول لپاره استعمالو چې ابجیکټ موږ د کلوز نه وینو هغه لپاره موږ به سمپل را بشو زد او د دې شارټ کټ کې د زد به وایي تاسو سره به زوم چې کوم ټول دی هغه به اپلای شي بل زموږ سره د زوم ایکسټند چې کله تاسو څومره کار کړی صحیح شو مثال د په زمانه داسې سیټ لاړی ازم چې زما څومره کار دی هغه ته زوم ایکسټند شي نن زه بس ډایرکټ زوم ایکسټند باندې کلیک کوم زما څومره کار دی هغه ته زوم شي صحیح شو نو دا چې کوم موږ د بیسکس ټولز باره کې خبرو کړې دا ډېر زیات ضروری دي دا چې کله تاسو یې زده کړل نو ټوټل کار هم زموږ په دې باندې دی د نور څه نشته سمپل لږه یو څو ټولز دي دا یې زده کړئ په دې به انشاءالله موږ مخکې مزید بیا کار کوو امید دی چې تاسو په دې ټوټوریلز باندې پوه شوي او انشاءالله دوباره ملاقات کیږي په نیکسټ ټوټوریل کې